سورہ فرقان اتلسم سپارہ آیت نمبر 3 دیت کریمہ کے اللہ تعالی رد کئی پا شرک باندے پشپگو طریقو سرا چې دا الله تعالی سره صدار او برخدار دا مجوړوي صدار او برخدار دا سره نه خایيږي ځکه دا تاسو چې څوک هغه د الله تعالی سره صدار او برخدار ګرځوي نو دا عاجز دي او دا کمزوري دي الہ او خدای هغه څوک کیدی شي چې هغه چاته محتاج نه هغه کې عاجز نه هغه کې کمزوري نه هغه د هر چا د حال نه خبروم وي او هغه ته د نفع په وخت کې نفع ورکولی شي او چې کله هغه ته یو نقصان او ضرر رسیږي نه هغه ضرر ته نه دفع کولی هم شي الله وی واتخذوا من دونه آلهة دینی ولی سوا دا اللہ تعالی آلهة نور خدایان لا يخلقون شیئا دینشی پیدا کولی شیئا معمولی غنت شیء دا سدا وڑو کے غنت مخلوق زمون په نظر باندې چې کم واړه مخلوقات راځي بیا وړو کیوم یو خصیص او سپکم وي لکه مچ د مچ مثال قرآن مجید ذکر کوي دغه مچم دیني شي پیدا کولی داغه د پیدایش داغه طاقت او قوت هغه هم پدې کې نشته او بل سیس پیدا کول لاسو وهم یخلقون دی په خپل پیدا شوی دا دی چې چا تر ورسو را مدد شوی او د الله سره صدار او برخدار ګرځي نو دا وی پیدا کون کې خو الله تعالی دی نو دا هغه پیدا کون کې سره مدا پیدا کړی شوی چې نو دا شریک وګرځاو دا ستاسو کم طریقه او کم قانون دی ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا دا درېمه طریقه ده دا څوک چې تاسو شریکان ګرځوي نو دی د خپل ځان د پاره مالکان نه دي ضرر د ضرر د فکولو ولا نفعا او نه د فائدې رسولو ځان نه ضرر د فکول نشي او فائدہ رسول نشي ځان ته دا وګوره د نن سبا کې وګوره په خواني دور نه هم دغه شان تر روانه ده ابراهیم علیہ السلام چې ناغراغه او بوتان چې هغه په بوت کده کې پراتی دي دا وی چې کوم عبادت خانه و پاره کې چې نو پراتی دي هغه ته مخه ته چې نو ترکاریان یې خوري نه ابراهیم علیہ السلام ورته خوري کنه نو یو خوراک نشو کوله بیا ابراهیم علیہ السلام چې نو تبر راخلی او هغه تبر باندې هغه بوتان ماتي او ایس یو بوت چې هغه د ځان نه نشي د فکر دا هغه ته ضرر او دا ماتول کړه هغه د ضرر د ځان نه دفع نه کو نو د ځان نه ضرر نشي د فکر او چې نو بیا تور تر اور سره مدد شي نو ستاسو ضرورت په تر سره کوي خالد رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ولېګو ویلار شو او ذات نه هغه مات کا خالد رضی الله تعالی عنہ لار او ذات کمزې کې او نالته یو اون واغونه کټ کړه ازوی چې درېونه واپس چرای نبی علیہ السلام ورته یې سره وکړل ویلاړه ما غاونه ما ته کړنو کټ میکړي نبی علیہ السلام ورته نه کار دې پورانه کړي واپس لاړ شه چې واپس لاړ منجوران ناشتي هغه وبل جوړ کوی خالد رضی الله تعالی عنہ بیا راغی پدې کې داس یو تور داس خزا چې نه غره وته خزا اونته پیره هغه چې وروته خالد رضی الله تعالی عنہ ورغه په تور باندې ولا اسکار شو ختم شو بیا راغی نبی علیہ السلام ته دا شان چلمه کوي اوس ته ورځه ختم کړه اوس دغل تو ګره او زاله بدی راکړه او دی به نه چینو ضرورتونه غوښتل چې زمونږ دا ضرورت تر سره کا او دا ضرورت تر سره کا هغه د خپل ځان نظر دفع نه کو خالد رضی الله تعالی عنہ راغی ختم کړه نن سوا پر دربارونو کې وګوره درگاهونه چې دا خلک ورته د مختلفو ضرورتو د پارزي
اول ته چې هغه غواړي زمونږ ورسره کار کېږي، پیسې تېنه خلک پټوي، غلافونه تېنه خلک پټوي، دروازې وله خلک ماتوي، دماکې پکې کېږي، دا ټول ضررونه نه دي. د وړوکي نه واله غټه ضرره پورې چې نه هغه ضرر رسېږي، د ځان نه ضرر نشي دفع کولی او ما تعالی به ضروريات ترسره کوي. دا چې نه هغه عقل باندې پردې راغلي، د هغې د وجې نه چې نو دغه عقیده جوړه شي او د الله تعالی سره د حصه‌دار ګرځوي. لا یملکون لانفسهم، نه دي مالکان د پاره د خپلو ځانونو، ضرا نه د ضرر دفع کولو، ولا نفعا او نه د فایدې ورکولو، ولا یملکون موتا، دا څلورمه وجه، نه دي واکداران د مرګ، څوک مړه کولی هم نشي، چاله مرګ نشي ورکولی. نمرود ته چې دی نه هغه ابراهیم علیه السلام ویلي وی الله تعالی هغه ذات دی چې هغه مړه کول او ژوندي کول کوي، نو هغه یې زه هم مړه کول او ژوندي کول کوم که نه. وایي څنګه؟ نو لاړ او چې د جیل نه مجرم راوستو، هغه باندې د قتل حکم ختلی و، هغه یې پرېښود، وایي زه ته معافي. او بل یې راوست، هغه بري و، بس چې نو خلاصېده، هغه باندې حکم وکړو ده ووژنئ. وایي وګوره زه هم وژل او مړه کول کوم که نه، او چې نو ژوندي کول کوم. ابراهیم علیه السلام وایي او سخت کم عقل دی، خو په دې هم نه پوهېږي چې مرګ ورکول او ژوند ورکول څه ته وایي. هغه ورته وایي زه الله تعالی د انور د دې طرفه راخېږي، ته د دې طرفه راخېږه. بس بیا یې چې نو خوله بنده شوه، بیا به څه کولی نه شو که نه. لا یملکون موتا، چاله مرګ نشي ورکولی، ولا حیات، او نه چې نو چاله ژوند ورکولی شي، چې څوک چې هغه ژوندي کړي. دا خلک دا کم عقل او ناپوهه وی بچی هم نه کېږي، نو چې بچي نه کېږي فلاني زیارت ته لاړ شه، نو هلته زانګوګانې پرتي، نو هغې له ټېلۍ ورکړه، نو چې ټېلۍ ورکړي نو بچي به دې وشي. یا هلته چې نو د هغه له غوټې ورکړه، تارونو له غوټې ورکړه، نو چې غوټې یې ورکړه نو چې دی نو بچي به دې وشي. دا هغه غلطې عقیدې، بچي ورکول دا کار د الله تعالی دی. چاله داسې چې چاله نارینه او زنانه دواړه ورکړي، نو چاله نارینه ورکړي جنۍ نه ورکړي، کله چاله جنکۍ ورکړي نارینه نه ورکړي. څوک بیخي چې نو شونډو ګرځوي، داسې به تاسو کتلي دوه درې ودونه یې کړي او بچي نه، الله یې نه ورکوي. نو چې نه یې ورکوي الله تعالی په هېڅ څه باندې هم بیا نه کېږي. لا یملکون موتا ولا حیاتا، نه دي مالکان موتن د مرګ ورکولو، ولا حیاتا او نه د ژوند ورکولو، ولا نشورا او نه د دوباره راپورته کولو، چې دوباره راپورته کړي. سړی مړ شو، په قبر کې ښخ کړی شو، اوس د دغه قبر نه دوباره را ژوندی کول دا د هېچ چا په اختیار کې نشته سوا د الله تعالی. اوس چې کوم ذات هغه داسې دی چې بل پیدا کوي، د هغه پیدا کوونکي څوک نشته، هغه چې هغه ته څوک ضرر هم نشي ورکولی او هغه خلکو له فایدې ورکوي، هغه مړه کول هم کوي او هغه ژوندي کول هم کوي، او هغه به دوباره قیامت کې دا ټول مخلوقات راپاڅوي. نو هغه ذات لایق د عبادت دی، هغه ذات د رورس او د رامدد شلایق دی، او کنه چې په دې کې یو کار هم نشي کولی. نه هغه ذات چې هغه مخلوقات پیدا کړي هم دی او چې نو هغه ته څوک ضرر هم نشي ورکولی، خلکو ته چې نو فایده هم ورکوي، مړه کول هم کوي او ژوندي کول هم کوي. عقیده به دا وي چې دغه ذات چې هغه الله تعالی دی، په څیزونو کې برکت اچوونکی دغه الله دی، بل څوک چې نه هغه برکت نشي اچولی. دا چې زمونږ په دې دور کې چې دا خبرې مشهورې دي، هلکه فلاني ځای کې یو مولوي صاحب دی، یو پیر صاحب دی، هغه سره د پیغمبر علیه السلام ویښته دی، او راځئ زیارت به وکړو، نو هلته ځي او په هغې باندې لاس راکاږي دې سره او په مونږ کې برکت راشي. دا خبره په خپل ځای باندې ده چې د نبي علیه السلام د بدن سره کوم څیز ولګېده هغه ذریعه د برکت دی، سبب د برکت دی، چې هغه چا ځان سره کېښود هغې سره په ده کې برکت راشي. نبي علیه السلام په حدیبیه کې ویښته چې نو هغه خریل، او چې ویښته یې وخریل نو هغې راواغېستل او صحابو له یې ورکړو دا تقسیم کړي. نبي علیه السلام چې کله به چاردام کو صحابه به راتلل او د هغې اوبه به یې راغستې، هغه به په بدن پسې مږلې، دا سبب د برکت و. خو دې ته ته سوچ وکړه چې دا ټول جزیرة العرب په دې کې هېڅ چا سره د پیغمبر علیه السلام ویښته نشته، او په پاکستان کې هر چا سره شته. بس چې کوم مشهور ځای نه هلته به چې د پیغمبر علیه السلام ویښتي، او بیا ویښته څنګه دومره اوږد شی چې نو پیدا کړي،
که دا یقیني ویښته د نبی علیه السلام وي نو بیا خو ذریعه د برکت ده. خو دنه دا تپوس کول غواړي چې دا تا راوړی د کوم ځای نه دی. دې ته سند وایي. سند دا چې دا ویښته په دور د نبی علیه السلام کې کوم صحابي سره و، هغه صحابي کوم تابعي ته ورکړی دی، هغه تابعي کوم تبع تابعي ته ورکړی، تا ته په کومه سلسله رارسېدلی. دا یو طریقې دي د خلکو د راجمع کولو او د خلکو د لوبولو. نو په هغې باندې بچیانو میله جوړئ او خلک بچین هغه ورله روان دي. صحیح طریقې سره که چېرته دا ثابته شوه چې دا ویښته د نبی علیه السلام دی، بیا باعث د برکت دی. خو د دې چې هېڅ ثبوت نشته چېرې دا د نبی علیه السلام ویښته دی. نو یا چې دی نو د پیر صاحب او یا چې نو د بل چا د نیک انسان د هغه څیز به ځان سره راولي، رومال به یې راغوستي او هغه به ځان سره ګرځوي، ویره دی کې یو ممکن برکت راشي. برکت چې نو دا د معصوم په اشیاو کې دی، هغه چې نو ذریعه د برکت ده. نبی علیه السلام معصوم، نور انبیا چې نو هغه معصوم، د هغې نه ګناه نه کېدله. نو چې د هغې کوم د بدن سره لګېدلی څیز وي او هغه تا ځان سره ولګو، دا ذریعه د برکت ته د دې د وجې نه به الله تعالی په تا کې برکت واچوي. د هغې نه علاوه نور چې څومره خلک رستو دي، د هغې چې کوم څیزونه دي هغه ځان سره په دې نیت باندې ساتل یا په دې نیت باندې ځان سره لګول چې دا به زه ځان سره کم ما کې به برکت راشي، دا عقیده غلطه ده. د دې چې نه هغه ثبوت نشته. واتخذوا من دونه، دی نیولي سوا د الله نه آلهة نور خدایان، لا یخلقون شیئا نشي پیدا کولی څیز، وهم یخلقون حال داری چې دی پیدا کړي شوي دي، ولا یملکون لانفسهم ندي مالکان د پاره د خپلو ځانونو ضررا د ضرر د فکولو، ولا نفعا او د فایدې ورکولو، ولا یملکون موتا او ندي مالکان د مرګ ورکولو، ولا حیاتا او د ژوند ورکولو، ولا نشورا او د دوباره راپورته